الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم اوریدونکو، اودس دا هم عبادت ته. لکه څرنګه چې موږ ګورو چې مونږ دا عبادت ته، روزه عبادت ته، حج او عمره دا هم عبادت دي. نو دغه شان اودس کول دا هم عبادت ته او د دې ډیر زیات فضایل دي او د دې خپل احکام هم دي. نو دا اودس متعلق یو څو خبرې وړاندې کول غواړم. یو دا چې اودس ډیر فضایل لري او حدیثو کې د دې ډیر فضیلتونه راغلي. د قیامت په ورځ باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام امت دا به د اودس د وجې نه پړقیږي. لکه حدیث د بخاری کې راځي او د مسلم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت په ورځ باندې زما امت پر راوستلی شي او دا به پړقیږي د اودس د وجې نه. نو ګورئ د اودس د وجې نه د دې امت هغه علامه دا ده چې دوی به پړقیږي، مخونه به تک سپینې. دارنګې د اودس په وجه باندې الله رب العالمین د سړي درجې اوچتوي. لکه حدیث د مسلم کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې آیا زه تاسو ته ونښیم هغه عمل چې د هغې په وجه الله ګناهونه ختمی او د هغې په وجه باندې الله رب العالمین درجې اوچتوي. نو صحابه کرام وفرمایل چې راویښه وه ای د الله پیغمبره. د الله پیغمبر ورته وفرمایل چې کامل اودس کول سره د تکلیف نه، سره د تکلیف نه یو سړی کامل اودس وکړي. کامل اودس دې ته ویلی کېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې صحیح اودس وکړلی شي او ډېر قدمونه اخیستل جومات ته او د یو منځ نه وروسته د بل منځ انتظار کول، په دې باندې الله رب العالمین درجې اوچتوي. نو ګوره دې حدیث کې ذکر شو چې د اودس په وجه باندې الله رب العالمین د سړي درجې اوچتوي، ګناهونه ورته معاف کوي. دارنګې د اودس د وجې نه الله رب العالمین ګناهونه معاف کوي. لکه حدیث کې راځي، حدیث د مسلم دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د دې اودس د وجې نه د دې جسم نه دا ګناهونه وځي تر دې چې د نوکونو د لاندې چې کوم ګناهونه پټ شوي هغه هم د اودس د وجې نه وځي. دارنګې اودس دا سبب دی د جنت ته داخلېدو. اودس د وجې نه هم سړی جنت ته داخلېږي. او سړی به دا نه وي چې اودس خو وړوکی عمل دی، نه نه، د دې د وجې نه سړی جنت ته داخلېږي. لکه تاسو پکې د حدیث واورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په تاسو کې یو کس کامل اودس وکړي او بیا دا دعا ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا دعا چې وویله نو د الله پیغمبر فرمایي د جنت 8 دروازې دته کولاو شي، په کومه دروازه باندې چې د ده خوښي نو دا به داخلیږي. نو ګورئ دې حدیث ته چې موږ او تاسو وګورو، الله پیغمبر فرمایي، د مسلم حدیث دی، چې کله سړی کامل اودس وکړي او بیا دغه دعا ووایي نو د جنت 8 دروازې ورته کولاویږي او په کومه دروازه چې د ده خوښي چې داخلیږي نو دته به اجازه دي. او دارنګې نور هم د اودس ډېر فضایل راغلي. محترمو علماو را جمع کړي دي چې په اودس کې 6 فرض دي او دې ته کتل ځکه پکار دي چې سړی دې ته وګوري، داسې نه چې یو سړی اودس کوي او دغه ورته سوچ او فکر نه او اودس یې خراب نشي. اول نمبر فرض په اودس کې هغه مخ انځل دي، خو د مخ انځلو کې دا خوله او دا پوزه ورسره هم داخل دي، ځکه دا پوزه او دا خوله دا د مخ ایسه ده. نو خوله به مینځي او دارنګې پوزه به هم سړی انځي او مخ به مینځي. دویم لاسونه انځل دي تر څنګلو پورې،
یعنی دواړه مټې سړی وینځي تر څنګلو پورې، نو دا دویم فرض دی پکې. دریم فرض په اودس کې د ټول سر مسح کول دي، او د دې سر د مسح سره د غوږونو مسح کول دا ور سره هم داخل دی پکې. څلورم د خپو انځل د پړکو سره، سړی به خپې انځي خو دا پړکي ور سره انځي. او پنځم په ترتیب سره اودس کول دي. اودس کې به سړی بې ترتیبي نه کوي، په ترتیب سره به کوي څرنګه چې ثابت دی، په ترتیب سره په دغه طریقه باندې به اودس کیږي. او شپږم دا دی چې هر اندام به پرله پسې انځي. داسې به نه کوي چې یو اندام سړی وینځي او بیا پکې 10 منټه صبر کوي چې بیا بل اندام وینځي او هغه وچ شوی، نه، پرله پسې به اندامونه انځي. نو دا شپږ فرض دا علماو ذکر کړي دي چې په اودس کې دا شپږ فرض دي. دویم مسله د اودس سره دا ده چې اودس په څه باندې ماتیږي. نو هغه څیزونه چې په هغې باندې اودس ماتیږي. اول نمبر د انسان د مخې او د وروسته لار نه، د خاص اندامون نه چې هر شی ووتو نو په دې باندې اودس ماتیږي. دویم په خوب باندې او یا په یو بل شي باندې چې عقل ختم شو، سړی وده شو یا داسې دوایي یا بل یو داسې شی استعمال کړو چې د هغې په وجه د هغه عقل ختم شو، نو په دې باندې اودس ماتیږي. یعنی یو سړی هغه په اودس کې دی خو چې کله وده شو بیا راپاڅېد نو د اودس مات شوی دی، بیا به نوی اودس کوي. دریم د خاص اندام سره بغیر د حایل او بغیر د کپړې نه لاس لګول. بغیر د کپړې نه سړی د خاص اندام ته لاس وروړي نو په دې باندې اودس ماتیږي. څلورم د اوښ غوښه خوړل، دا علماو ذکر کړي او په دې کې حدیث هم شته دی چې په دې باندې اودس ماتیږي. او دارنګه یو سړی د اسلام نه مرتد شي نو په دې باندې اودس ماتیږي. دا یو څو خبرې وي چې د اودس سره تعلق ساتي، او ان شاء الله په دویم درس کې به د اودس هغه مسنونه طریقه او دارنګه د اودس سره متعلق چې کوم مسائل دي دا غي ذکر به وکړو ان شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين، وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.